یقین د مسلمانانو انسان چې په دنیا کې څومره ګناهونه کوي د دې غټ سبب یو دا هم دی چې دې انسان ته د ګناهونو د نقصاناتو نه خبر نه دی. که چېرته د ګناه د کولو نه دی خبر شو، دنیاوي او اخروي نقصاناتو نه دی خبر شو، نو هېڅکله به ګناه وکړي، ځکه چې د انسان په فطرت کې دا خبره پرته ده چې دته په کومه ګناه کې کوم شي کې نقصان معلومیږي د هغې څیز نه دی ځان ساتي. مثال فتاور هر چاته دا معلومه ده چې مار خطرناک دی، نو که دته چوي وي چې دې مار له لږې ګوته یوسه نو نه یې وروړي، ځکه دته دا معلومه ده چې دې کې زما نقصان دی. اگر چې د مار وړوکی بچی وي خو بیا هم دی ګوتې نه وروړي، که وړوکی بچی بیا هم دی ګوتې نه وروړي، که غټ وي بیا خو ترې لرې لرې تښتې په ډانګي باندې وخلي، ځکه دته دا معلومه ده که دې مار ته زه نږدې شوم دا مار ماله ټکه راکړي. دویم مثال دغه شان که یو کس ته د وویلی شي چې دا 100 بسکټه دي خو په دې کې صرف یو بسکټ کې زهر دي، باقي په 99 بسکټو کې زهر نشته دی، خو معلومه نه ده چې په کوم یو بسکټ کې زهر دي. مطلب دا شو چې 100 بسکټه دي، 100 کې یو کې زهر دی، یو کم 100 کې زهر نشته، خو دا پکې پته نشته چې دا یو کم یو دی. او دته څوک ووایي چې دا وخوره نو دی به هېڅکله دا بسکټ ونه خوري. که ورنه پوښتنه وکړي چې ولې نه خوري دا بسکټ ته ولې نه، خو دی به درته جواب درکړي چې صحیح ده چې زهر صرف په یو بسکټ کې دي، خو پته نه لګي چې په کم یو بسکټ کې زهر دي. زه کم بسکټ راوالم، هسې نه چې زه بسکټ راوالم او هغه بسکټ زما لاس له راشي په کم کې چې زهر دي، نو ماته به نقصان راشي. بل طرف ته یو ماشوم ته وړوکی مار ورکړه، لاس کې ورته یو مار ورکړه، د مار بچی ورته ورکړه، نو هغه به مار راونیسي او یا به چک لګي یا به خولې ته کوي، ځکه هغې ماشوم ته پته نشته چې دا مار ضرري دی او که نه. یا هغې ماشوم ته دا غوڼ بسکټ ورکړه کوم کې چې زهر دي، د ماشوم ته دا نه معلومیږي چې دې کې زهر شته او که نه، زه مړ شم ماته به نقصان میلو شي. دا ماشوم په دې اکو شکو باندې نه دی، ځکه ته دا علم نشته دی چې دا مار رانیول دا زما دپاره نقصان ده دي، یا دا بسکټ خوړل زما دپاره زهریله کیدی شي زما ژوند ختموي، د دې ماشوم د دې پته نشته. هم دغه شان محترم مسلمانانو ګناهونه دغه شان محترمو ګناهونه دي. کوم کس ته چې د دې نقصاناتو علم وي او په زړه کې د الله جل شانه نه یره وي، نو هغه ورنه په اسانه طریقې سره ځان ساتلی شي. لکه اولیاء او بزرګان د دې لپاره د یو څو نمونې زه پیش کوم واقعاګانې. محترم مسلمانانو، اوس د دې مار هغه یره په زړه کې پرته ده، د هغې بسکټ یره په زړه کې پرته ده، لیکن حقیقي طور کو زمونږ په زړونو کې د الله جل شانه نه یره پیدا شي، مونږ بچره هم دغه ګناه ته نږدې نشو. څنګه چې انسان د الله جل شانه نه څونه یریږي، الله جل شانه به د باندې رحم کوي. مهرتمند مسلمانانو، دنیا او اخروي دنیا کومه چې آخرت ته، نو د ګناهونو ډېر نقصانات دي، نو لږ لذت دپاره زه خپله دنیا او آخرت ولې په داو باندې لګوم، لږې دنیا دپاره لذت د خوا نه مزې اخیستو دپاره زما آخرت همیشه دپاره تباه و برباد شي، او زه آخرت کې هغه د ګناهونو د وجې نه بیا په الله جل شانه په عذابونو کې مبتلا کوي. دې وجې نه عادتمند مسلمانانو خپل ځانونه د ګناهونو نه وساتئ او لږ لذت دپاره خپل آخرت او خپل قبر ځان نه مه تباه کوئ.